بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او په سواد کې چې کله د غیر تشدد واقع مخې تراله نو په دغه کې درې قسم خلک مخې ترالل. یو هغه خلکو چې هغه د دې واقع مذمت کو هغه د اشاعت کسو هغه د جمعیت کسو هغه ارسوګو کو بریلی او کو دیوبندي او کارسوګو خو دې واقع مذمت وکړو. یو هغه خلک مخې ترالل چې هغه از هول دا واس پورته کچیر په مدرسو باندې پابندي ولګي د ټولو مدرسو مخالفت وکړو. بل په دې کې یو دریم قسم خلک مخې تراغلل چې هغه دا واقع صرف او صرف د اشاعت پورې محدود کړل چې دا مولا یا دا قاری د تعلق د اشاعت سره. نو بیا د اغه نه پس ما د واحد الله وحدان صاحب د سوات یو ډیر تکړه عالم دی د اغه یو کلیپ مې واورې د اغه هم په کې څه ګلې شکوي کړي دي په اغه سره به خبرې کوو چې د ګلې د چانه دي د کم واقعاتو ذکر کوي چې چرته کې دغه واقعات دوی په میډیا ته مخې تراوړي. نو دا صرف او صرف بیا د یو جماعت خلاف دا خبره نه ده بلکې دا د ټولو مدارسو بدنامي کیږي د دې سره. نو پکار دا د چې میډیا باندې بیانبازي وشي د یو بل کوتاهي د یو بل کمزوري د یو بل غلطۍ میډیا تراوړل شي دغه د لپاره یو بل سره کین یو حل راوستل شي. دا وخت ما سره د سوات نه علامه واحد الله وحدان صاحب د ټلیفون په لاین باندې موجود دی د غوینه باقی دغه واقع په حواله سره تفصیل او السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. واحد الله وحدان صاحب څنګه له ژوندم خطرېږي؟ الحمدلله خیریت ته تاسو ښه؟ شکر الله ډیر کرم دی. واحد الله وحدان صاحب تاسو یو ویډیو ما اوریدلې دی یو ویډیو کلیپ ته په اردو کې کړی دی پاغي کې څه اشارتن کنایتن هم څه خبرې کړې دي او بیا هم پکې د چانه سګلی کړې دي. نو که خبره واضحه کوي نه خدا راته وایي چې دا ګلیم د چانه دي. نو بزرګانو مسله دا سیده چې کله دا حالات دلته سواد کې مخې ته راغلل تاسو ته پته ده چې یو خو د سیکولر خلکو چې د هغې کوشش دا و چې نفس مدرسه بدنامه کړي. دویم جانب ته چې د جمعیت علما اسلام علما او د اشاعت چې کم د مشران علما نو دیو په خپل مابین کې یو روغ غونتې فضا او روغ غونتې ماحول جوړ کو او په هغې کې دا خبرې مخکې وچېړلې او وچلولې او د هغې سره ښه خبرې خیر طرف ته لاړ. په دې کې د سواد کې ډېر کشران دي هلکانو چې هغې دا واقعه به خالص ذکر کوله بیا به دا پنجپیر والو او په هغې کې بیا د مناظرین صاحب چې څومره کسانو لکه اسماعیل مومند والا ده خو په اول ځل باندې د شروع کړی و داسې پیرګور صاحب و داسې مفتي ندیم صاحب خبرې اولنۍ روغ و اخره کې هم دې ته تعریض کړی وي دا خو پنجپیر والا دی. بل ورځ مې د عبدالواحد قریشي بیان واورېد نو په هغې کې هغه وایي چې یاره دا خو د سرکاري بورډ کسانو دا خو زمونږ د اهل حقو نه دا چې دی نو د پنجپیر والو نو ما د الله بني ادمانو داسې خو ستاسو واقعات راغلي دي نن پورې به ماته یو سړی دا ونه ښیي چې ما د عزیز الرحمن مولانا صاحب په کردار باندې ویډیو کلیپ کړی هغه مې دوی ته ښودلی ما چاته په میډیا باندې دا خبرې نه دي کړي او دا مې ورته ووایي چې د دې چالیار د واقعې نه مخکې دلته یو واقعه راغلې او ما له ملګرو راوړه او راته یې وښوده چې دې داسې مسله شوې ده کلیپ پرې وکړه. ما ورته ویل یاره چلو دا د ټولو علماو بېعزتي کېږي زه دې کې هېڅ قسم خبره نه کوم زه خاموشه شوم. بله بیا یوه خبره راغله په شور کې هغه ډېره نازکه خبره وه او د ندیم خالص خصوصي کسو هغه خبره ما چې دی نو خاموشه کړه دا ما نه کولې. ما وی چې وروره د دغې څلور زمونږ په دې کې چې یو کس چې دی نو هغه یو طالب و او هغې د لاسه هغه وفات شو د ظلم یې کړی د ظلم تر حده موږ د هغه مخالف یو خو اوس خبره دا ده چې ستا داسې واقعې راغلې وې هغې له ما په میډیا دا رنګ نه ورکو چې وروره دا جمعیتۍ او دا وفاق والو او چې دلته اوس یو خبر راغله یو فرد غلطي کړې ده ته د هغې د لاسه زما جماعت بدنامۍ ته خو ما له موقع داسې راکې ما له داسې حالات پیدا کړې چې زه ستا په مشرانو کې چې چا څه کمی کوتاهي کړی یا کشرانو کې چې هغه د لم زه بیا میډیا ته راوباسم او چې ستا هم بېعزتي وشي او زما هم بېعزتي وشي. وحدان صاحب دې کې تاسو یو خبره وکړه چې کله دا واقع راغله نو په سواد کې د جمعیت او د اشاعت مشران کېناستل هغوی به نتیجه باندې ورسېدل او پریس کانفرنس یې وکړو نو چې کله ستاسو او د هغوی مشران په یو ځای باندې ناست نو بیا دا خلک چې کوم اوس دا د دې خبرې د اشاعت رنګ ورکوي دې مسلې له نو دا د خپلو مشرانو د دې وینا مخالفت کوي که نه دغه د دوی مشران نه دي؟ بس جی دا خو د دوی مشران دي ما ته چې دی نو د پنجپیر د طرف نه زمونږ چې دی کوم ناظم اطلاعات دی هغې اطلاع راولېږله او دا خبره یې راته وکړه چې تاسو دې وخت کې ټلیفونونه چې دی کناره کشي وکړئ نو د هغه وخته پورې موږ مکمل کناره کشي وکړه. صحیح.
او مونږ ته وی چې لکه تاسو خپل دغه کې کسو پیږي کوي تاسو الفاظ چناو هغه حق او ګډوډ الفاظ او غلط تعبیرات او دارنګ کنزل د دې نه ځان ساتي نو هغه هم کوشش کړي مونږ ځان ساتو دیو لم په کار و چې کوم څنګه د خپل مشرانو خبره منلې وي د مناظرین ټایپ کسانو یا په دې سواد کې بعضی نور دي چې منچه مولیان دیو له په کار و چې دیو د خپل مشرانو خبره منلې وي او زمون خلاف او د علماو خلاف داسې د اختلاف ماحول نه پیدا کولې او زمون خلاف توان او دارنګ زبان درازي او لعن د دې خبرو نه ځان ساتلو نو دا به د مشرانو سره د دې یو قسم اتفاق او اتحاد خو دې دا څه ونه کړو موږ خو د اوسه پورې کړو ما خو اخر چې ونه شو درې سلور علماء د دې خبرې وکړي نو زه راغلم په جواب کې مې دا خبرې وکړي او په هغه کې مو تم صرف ګیله وکړه چې موږ ته مخکې مکمل او شی او موږ دا شی نه کړی او تاسو مکمل او شو تاسو دا شی وکړو وحدان صاحب تاسو یو خبره وکړه چې موږ خپل مشرانو وی چې د زینا کار ماخلی اغي کشران دي ير څوک چې دي تاسو د چا نمونه واغستل چې راغوي داسې قسمه خبرې وکړې دي د اشاعت رنگ ورکه د مسلې لا بیا تاسو وایي چې مونږ ته وینا دا شوې د تیر تیزی ما کوي نو تاسو چې راکم کلیپ کړی دا خو زما خیال لري چې ډېر یو خوفناک طرف ته دا خبره روانه ده نن تاسو کلیپ کو داسې څه اشارو کې نایو کې خبرې وکړي خو اوس کې بدی باندې دا غول سایډ نه کلیپ راشي نو زما دا پوره یقین دی چې تاسو به دا کوم خبرې نن په اشارو کې نایو کې کړی دا به تاسو سبا واضح وایي په ثبوتونو سره به دا خبرې کوي که تاسو دا خبرې واضح کړو ثبوتونو سره موکل نو به تاسو دا نه غنئ چې دا صرف د یو پرد واحد یا د یو جماعت بدنامي نه ده بلکې د نوم عالم د نوم دینی طالب او د نومي چې څومره مدارس دي دغه بدنامي ده بشک دا چې د هر عالم بدنامي ده چې دا غیر عالم به عزت کیږي په دې اندازه دا دا ما تم راځي کیږي بل عالم ته هم راځي کیږي طالب ته هم راځي کیږي اوس مسله دا ده چې اغیله دا خون ورته او دا غي د بعض علما چې خو سنجیده کسان پکې دي او اغیهم داسې قسم کمنټ ورکوي داسې قسم کلیپ ورکوي نو دا خو مونږ دې تصریف دي چې خایو چې دا مونږ هم ورکولی شو ما ته خو ای دی بیغام د ملګرو دا څیزونه رالیږل ما ورته ویل یار دا څیزونه ما ته مه رالیږئ او هسې دا کمې خبرې چې ما کړي دا دوی له صرف د زور ورکولو دپاره کړي چې دوی بیا دپاره په دې خبرو کې خیال کوي او دا مقصد زما نه دی چې وروره زه بیخي د عالم چې دی پګړۍ هغه اوچال کړم او د هغې جي تاسو چې د دې کوم واقعیاتو را ذکر کړی د اشارتن کنایتن نو د دې تاسو سره ویډیو ثبوت یا نور څه ثبوتونه څه الزام لګوي ها د دې ما ته چې کنه جی د چالیار د واقعین شل ورځې مخکې ما ته دغه ډول واقعیاتو ویډیوګانې یو کوم ملګرو راغلی وي ته خپل ایډي نه شیر کا ما وروره دا قسمه ویډیوګانې زه د خپل ایډي نه شیر کوم مایل کار څنګه مایل پرې دوا ما مکمل لکه دا میډیا نه چاسي میسج کې نیم ویډیو خو لری خبره ده ما په میسج کې دا چرته چاته مې دی خو دی او چاته مې لیکلي دا ترتیب نه دی کړی ډېر هم ښه کړي دي خو کارم کړي دغه سره د ټولو علماو د ټولو مدرسې د ټولو دینی مدرسو کې څونه طالبان سبقونه وي د هغوی بدنامي ورسره کېږي واحد الله بهادان صاحب اخري سوال درنه کوم د دې مسلې به حل څه راوځي د دې مسلې حل دا راوځي چې لکه موږ ته زموږ مشرانو خبره وکړه موږ خبره ومنله حتی چې بلال مولوي صاحب ته په دې ورځو کې زه په خپله یم چې ما ورته چې یو کلیپ پکې وکړه هغې وي چې مشران وایي چې تاسو کلیپونو نه ځان لږ خاموشه کړئ نو زه په کلیپ کې خاموشي کوم او دارنګې ما ته زه دا ویلی شم چې اوس ما ته د 100 یا 1.5 سل نه زیاتو ملګرو دا میسجونه رالیږلي وي چې په دې باندې کلیپ وکړه نو زه ولګېدم ما خو اول په دې کې خاموشي کوله د ډېر وخته پورې مایل خاموشي موږ له ښه ده چې اخر خبره دې طرف ته لاړه چې هغې د دغه یو فرد د لاسه زمونږ د جماعت بیخي بدنامي کوله نو موږ مجبورتاً دې خبرې طرف ته راتګ وکړو موږ چې دوی لږ خاموشه شي او لکه بیزې چې دی نو د نور علماو د پاکو علماو د بدنامۍ سبب دغه یو واقعه جوړ نه کړي په دغه اراده باندې موږ دا خبره وکړه ورنه زموږ مشرانو موږ ته ویلي د نن ورځې پورې موږ خاموش شو په مخکې ورځې کې اطلاع راکړه موږ په هغې باندې د هغې ورځې نه خاموش شو هم او بلال وي صاحب هم او نور ملګري هم حکمت علما اسلام ملګرو له هم په کار دي چې هغې د خپلو مشرانو خبره اوري دغه د دوی خو ځانه به جدا یو تنظیم جوړ کړي چې یو وایي زه د نوجوانان احناف یم بل وایي
زما چې دی نو بل تنظیم دی، بل زما بل تنظیم دی، نو بیا د خپل مین مشرانو خبره دی نه مني چې واړه واړه کشران یې ځانه مشران کړي د هغې ماتحتۍ کې کار کوي، او دا کشران چې دي خو د دوی ذهن لنډ، بس دوی په سړي باندې لنډ راګرځي، دې ته نه ګوري چې مخکې دا بې عزتي د چا کېږي، او په دې باندې چې دی که زه بل بې عزته کړم زما عزت په دې کې باقي پاتې کېږي که نه، دې ته دوی نه ګوري. پکار ده چې د خپل مشرانو خبره ومنلی شي. ټیک ده. وحدان صاحب دې کې دا خبره ده چې تاسو مشرانو له پکار دي چې د دوی مشرانو ته ګیله وکړي چې یاره داسې دا مسله راغله او دې باندې تاسو مونږ په اتفاق سره خبره وکړه، هغه دا تاسو کشران لګیا دي مونږ پسې دا خبره تړي، نو دغه شانته کې ستاسو هم څه کمي کوتاهۍ دي مونږ سره هم څه شته دی، نو که هغه مونږ مخې ته راوړو نو مسله به ډېره زیاته خوفناکه شي. ګیله به تاسو دوی مشرانو ته ولې نه کوئ؟ دا چې کله دا مسله راغله زمونږ یو ګروپ دی د علماو، په هغه ګروپ کې ما دا خبره ورکړه چې داسې مسله راغلې ده او دا مسله کېږي، تاسو د دې خبرې مشرانو سره وضاحت وکړئ. نو هغوی چې اوس مسله بل طرف ته روانه ده، مونږ چې دا خبره پکې ډسکس کړو، کېدای شي زمونږ یو بل سره مخالفت پسې واشي. البته اوس دې وخت کې به مونږ کوشش کوو چې مونږ داسې خپلو مشرانو ته دا خبره ور وړاندې کړو چې تاسو د دې د مشرانو سره دا خبره ډسکس کوي. اوس زه چې دا کوم کسان یادوم نو دې باندې زما یقین نشته دا کوم چا چې کلیپونه کړي چې دوی بیا د مشرانو خبره ومني. نو که مشرانو نه مني نو بیا هم تاسو لکه پکار دا دي چې بیا به هم خبر په خبرې سره کوئ، او لکه زما پکې ذاتي ریکویسټ او درخواست دا دی چې لکه که تاسو څه وایئ نو دا مخې ته رانه وړلی شي، دوی له هم پکار دی چې د احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې دا خبره به زه بیا وکړم چې دا د یو سړي یا د یو جومات بدنامي نه ده، د ټول مدارس د ټولو علماو بدنامي ده. وحید الله وحدان صاحب مصروفه وئ، موږ له وخت راکړو، دغې واقع او حوالې سره معلومات را سره شریک کړل. خوشحاله اوسئ، اباد هم غواړم. جزاکم الله خیر.